من سرویا وصبر حسین ما خدا نظر سخورو کی چیک دائی اٹول خالق لاڑشی بلا مپریگ دائی بیا غاور وقت حسین مورے سڈیر گناہگار دپ مخبہ خلیدی یا خدا نظارہ زړه د نخون وای پاس لمرګیا یو ارشام دون وای څمدمیانو متام کولای څمدمیانو متام کولای وپسار د تور خاورې چولی وای یا خدا نظارہ جمدون بسکائے یا وڑو کیے لورد حسین پزڑکائے یا زدی دسی خبر وکیے دربار خال کی ټول شړول دي یا خدای نظاره بگش بخوا وړونو سناستا لور د زهرا یا خدای نظاره بگش بخوا ورونو سناستا لور د زهرا پډیر ارمان یو بل لیدلو نن خو په تورو خاورو لویدلی دي کمبر علی کا کاش کی جہان ورور بوانک سے عباس پشان کمبر علی
سيا ورار مړیږي بل ورور ملیا د ورسمتیږي د بیبي صبر دا فرین ده څنګه بلی دی وړونو مخونه وي سویسال یہ فاصلہ ډېر مودې وشي نو دوستانو منځ کې ناز واده خوان کا سجابنی وی سجدے کې لګاولای سجابنی سجدے کے لگا والا نو مظلوم خلی بھی ہم دو سنا خواد کا جڑے زوئی تا دکھنو پا ماز کی گیروی جڑے زوئی تا دکھنو پا ماز کی گیروی نو سپین ساری مور پخلی وی دعا خوان کا ومتمیانو ستر منے پکڑو وی خلگی ستر منے پکڑو وی خلگی جاگ میدان کے میڈانی وفا خواد کا سہل کھومتا یہ پیکان د ظالم راشی سہل کھومتا یہ پیکان د ظالم راشی نو شیرخور بخلی نو شیرخور بشنڈو خلی خانده خوانگا سکروان مخی ملال ملال روانوی سکروان مخ کے ملال ملال روانوی نو بیمار پلا زنزیر و شرنگا خواتا یا حسین ذاکر بسم اللہ دا صدا غم بیلتون دے سجاراوی بادشاہ دا صدا غم بیلتون دے سجاراوی بادشاہ دا صدا غم بیلتون دے
سور ناسی وزیران اخبار الویدل خده واکفان خندل خده اخبار الویدل خده کفان خندل خده کفان خندل خده های خود زرم یا گل سکینہ خلیا کورولا
فریاد وکو وډیر ستړیا حسینا بیا ونه سکینه خوږ مکالې شوې بیا ونه سکینه خوږ مکالې شوې بیا ونه ستالام گوشوارې شوې شپرس کې علمدار سره یې راغلي شپرس کې علمدار سره یې راغلي بیا ونه څه تالا د ما بوکرې شوې ساکینہ سعباس نوی مازدیگار وی لوره ستا مخ باندې روانې وینې سرې شوې بیا ونه څه تالا ویلې بوکرې شوې سکینه ته خو عباس ته مې فراته لورې سکینه ته خو عباس ته مې فراته لورې بیا ونه سملاسو کې کاړې شوې وشوه اوس ځایه کې ته ځان تیار کو وشوه اوس ځایه کې ته ځان تیار کو عباس نوی کې د دواړې خویندې دوې شوې وادما شیرینا پلارا ما وړوکی ورور د تندې نه مړ کېږي ما وړوکی ورور خو د تندې نه مړ کېږي پلارا بابا سوکم څه شونډې ډېرې شنې شوې زیورونه وشوه خپله لاس خلاص کو زیورونه وشوه خپله لاس خلاص کو نن تالا د بادشاهي د موخې مې شوې سدرې فد سکینه پارا قبول کوې تمبار کلا په ما خاورې درنې شوې یا بر محمد وعلي محمد صلوات
بار دیگر صلوات. لپاره د دې څه د حسنینو ګرانه مور د کائناتو ورمنه مودي جامع ته د رحم و کرم نظر وکړي. لپاره د دې څه خداوند متعال د ما او تاسو زماني چیختن ظهور باندې بیړه وکړي. بل صلوات ناس کا سره ختم کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. سیما خاتمہم وافضلہم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. قدرمنو عزتمنو د حسین عاشقانو د حسین عزادارو د حسنینو ګرانه مور د ما او تاسو دغه عزاداري منا خپل درگاه کې قبول او مقبوله کا. پروردگارا دغه محرم دغه عزاداري دغه مود زندگی اخیره محرم او عزاداري و ما ګرځولې کی. پروردگارا متا خپل غمونو نډیرا وخته پورې مهلت نصیب کې میننا ډاکیو صلوات خدای کو محمد او علی محمد باندې. تاریخ کې شل پنځم ذوالحجې باندې د اسلام اور د مسیحیت مباهله شوی دی. کله څه عیسایانو دغه قبوله نه کړ څه جناب عیسی پیغمبر د خدای نبی دی، خدای طرف نه حکم وشول دیو ته ویا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم
وانفسنا وانفسکم دی د نجران عیسیانو ته وویه ای د ما حبیبه څه تاسو خپل بچي راولو موږ خپل بچي راولو تاسو خپلې ښځې راولو موږ خپلې ښځې راولو تاسو خپل نفسونه راولو موږ خپل نفسونه راولو فنجعل لعنة الله علی الکاذبین بیا مو مباهله وکړو لاسونه به د خدای درګاه کې اسکو درویزیونکو باندې به لعنت ورستو کوم او تاسو کې درویزونکی وي هغه به خدای عذاب نازل کړي دا مباهله د تاسو اورو هم اهل سنت ورونو کتابونو کې دي هم د مو کتابونو کې څه ډېر کسان مدینې نه بار ودرېدلو صفونه یې ولاړ کړي دي څه پیغمبر به مو ځان سره بوځي ښځې وي څه مو به ځان سره بوځي بچې وي څه مو به ځان سره بوځي د اهل سنتو کتبو جمله ذکر کوم وی پیغمبر سلمان بزرګوار ته خیمه ورکا لاړ شه دا خیمه ولګوه دې ټایم کې د مدینې دروازې نه پیغمبر راووتلو سترګې د خال غړي کوت کی حسین دی خلاص کی حسن مجتبا نیولے دے ورستا ورپسے ورمنا سید د کائناتو ورمنا دے ورپسے علی روان دے دنیا تی وخیلو او دا دنیا خلقو قرآن دوی فقط قرآن آیتونو تفسیر میں پکاروی دگا کار دا پیغمبر دے دگا تعالو ندعو ابناءنا و ابناکم کد ما بچی گورو ما بچی حسن و حسین دی کچھرے گورو دما نساءنا و نساءکم سترگی وغڑو مالور صدیقی قبرا دما لور دی کا دما غوارو نفس رسول امیر المومنین ورمانی پس ورستا روان دی نجران عیسیانو وقتلو آواز دی وقت دیو سامو بحلا ونکو ویلے آواز دی وقت سباب دیتا خویلو سامو بحلا وکو اخوینو دیو سا مباهله وکو اسکفت ورتاویچ ز عیسائی د تاسو مشر غاٹ پادریوں زد سترگی غڑوں پیغمبر دسی ہستی راوستلی زن سرا کچھرے دیو لسونا اچات کو دیو با دعا وکا دیو لسونا آس جولو غرونا بخبل زیونا پریگ دی زد دسی چہرے گورم زد دسی کسان گورم کدیو با دعا وکا قیامت ورزے پورے با یو مسیحی پاتی نشی قبولی کا مو تاسو چویوغا قبلو دا پہلا مباہلاوا صدا 10 ہجری کی وشولا یوا مباہلا 50 کلا ورستا کاربلا کی وشولا چوک دی عیسیان دی نا پیغمبر کلمہ دوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوک دی منزونہ نکی جامع مونس کی ہمارے ساتھ آواز وکی زر زر مونس کو زر زر دا حسین خیمو باندی حملہ وکو تو جامع منزونہ وکو حج کمائے دے حسین کلا مکینہ وزی او مہجیانو زروانیوں غد حج دا خانہ کعبے دیوالو پوری خاخ دی دا ٹول مسلمانان دی چوک دی مباہلے کے علی دی نا علی نشتا دی زہرا دی نا زہرا نشتا دی حسن و حسین حسن خو نشتا خود پیغمبر زوی حسین موجود دی دی مباہلے دا پارا اہل بیت و پنچتن دیر زحمت کرے دی دیر خوری کری دی کاربلا کی ورمنا نواز دا غلور زینبی کاربلا تا تیارا کا معلور کاربلا کے تمام نمائندہ تھے حسن مجتبا نشتا کاربلا کے آخیر ٹیم دے ما حسن زویا رشا ما قسم زویا رشا زب کاربلا کی نونتا دما نمائندہ کاربلا کی علی نشتا دے تب اب یہ حسین دا علی زیندس نا کلس جنگ سفین کے محمد حنفی ورستاول جنگ تا یو زالی ورستاول بھی ورستاول درے زالی ورستاول محمد حنفی دا بابات علی یا تمام جنگ تا ویلے ورستے حسن ورستاوا حسین ورستاوا علی دا ورطاوی ستا دا مازہ حسن و حسین دا پیغمبر زمان دی خوب حسین دا پیغمبر زیدی علی نمائندہ چوکتے علی میڑنے عباس کربلا تا تیار کو بس
ما مقصد ته به تاسو رسیږو یو ټکي باندې درته خبرې کوم که ته در رسوم بس بیا زحمت ختم د دې یو لقب دی باب المراد باب الحوائج د کربلا علمدار لقب مراد اور حوائجو دروازو تاسو نه زه سوال کوم دې سوال به خلق سوچ وکړو زه دې یو سوال ته تاسو رسوم اور کوشش کوم څومره ټایم کې گنجائش وي تاسو ته زه روایاتو آیاتو د تاریخ جملې ذکر کوم دغه کوم یو مراد و د علی ګرانزوی دغه کوم یو حاجت و د میړني عباس کربلا کې څنګه پورا نشول دغه نامه باب الحوائج وګرځیدله بس دا سوال دی دی باندې توجه تاسو خپل وکړو زه درته څو نقطې ذکر کوم کله دا کاروان مدینې نه روان شولو ټولو رخصتي وکړه تاسو اورېدي دي زه درته هغه ځای نه ذکر کوم وی څه کله ټول سواره شولو میړنی هم سور شولو دې ټایم کې ورسته نه اواز وشو ما عباسه زویه لغوندې واپس شه مخی تاو کو سترگی دا غړی چوک دی دا میړنی مور ام البنین د څالورو بچیو مور دی مورې څرنګې راغللې څه غواړې تا خو ماته رخصتي راکړه ما د بیا ویلې اواز وکړ وی او ما ګرانه زویه میړنیه زویه تا ته مو رخصتي درکړه خو زه مور یو مور نه زیتلنه بیا یو نه دوه نه درې نه څلور بچي روان یو غواړم یو ځلې بیا در سره رخصتي وکړم ډېر توجه سبا اورو یو ځلې بیا در سره رخصتي وکړم ښه مورې مې څه نه زویه راکوشه ماته کله راکوشوه وی درولو میړنیه زویه ورور حسین سره روان یې سوچ ونه کړي څه ته د دې ورور یې الله عباس دستی خپل عباس جوړ شول دی مور کاش کې ټایم وې ته تاسو ته د دې مور مقام بیان کړی وی د دې مور شوق دی بس د یوې جملې نه مور اندازه ولګاوه ځکه وي څه کله ښځه کې داسې ځینه وکړه څنګه یو اصیل خاندان وي ویلې د انسان اولاد کې د پلار او مور کردار دی هغه منتقل کېږي ما ګرانه زویه روان یې که سوچ ونه کړې ته د حسین ورور یې او مورې وی څرنګې وی څه تا یاد دي د کور کې ما چیرې ما ته د علي قدرمنو لوڼو زینب و کلثوم حسن و حسین مور نه ویلي دي ما ورته څه ویلو څه کله زه راغلم او د ما حسن زویه او د ما حسین زویه نه ما ورته دا ونه ویلو او د ما زینب لورې او د ما کلثوم لورې ما ورته ویلو څه زه تاسو مور نه یو راغلی تاسو مور زهرا دی زه د تاسو وینځه راغلی یم یاد وساته ته غلام یې ته د دې ورور نه یې تصور ونه کړي وي او مورې بې فکره اوسه وی ښه مورې رخصتي راکړه وی بله جمله مو واوره ما عباسه زویه حسین سره مدینې نه روان یې زنده حسین سره ځې حسین علاوه مدینې ته واپس رانشي مدینه ته راځي خو حسین علاوه رانشي وی ښه مورې ټیک دی وی څه دې ټایم کې وی څه بس اما عباسه زویه لاسونې خلاص کړو یو ځلې راشه غاړه وځه ما سره بیا تاسو ورشه بیا ورشه خدای د مال وی مدینې ښځې وي موږ سترګې غړولې د علي قدرمن زوی عباس غواړي مخکې راشي مور سره غوږه ویر کړي یو ځلې مور لاسونه ګرد کړو عباس ځان سره غاړه نه بستل ځان سي ما عباسه زویه سور شه الله اکبر تاسو ذهن کې سوال راغی که را نغی عباس یې څه پاره کوچ کړی و
څور سه اخیری رخصتي وکي ورنه مور دی مونږ نه پوهېږو دې خبرو باندې مور دی ورنه غواړي لاسونه تاو کي لاسونه یې تاو نه کړو څه خدای د مال ما عباسه زویه مدینې ښځې راغللې ورته وي څه ام البنین وي قربان وي تا نه یو سوال کوو دا سوال جواب راکړه څه سوال دی وي تا کله عباس راکوز کړ پاسه آس باندې سوار و تا کوزه راکوز کړ وختلو ده څه لاسونه تاو کې ویلې د عباس نه لاسونه تاو نه کوو او غیرتي واورو جمله نن د میړني ورځ دی پکار دی ژړا وشي تاسې ژړا وشي درته ذکر کوم ویلې به ژړا کوم ویلې ژړا کوم تاسو ورته ویلې ژاړو سید ابن طاووس نه چا تپوس وکړو کربلا خو شهیدان ډېر دي کوم شهید باندې موږ ژړا وکړو سید ابن طاووس ته ورته وي څه لاړ شو سترګې وغړو چا مارګ کربلا حسین ژړولی دی ښه وګورو چوک دی مقتل جمله دا دی فبکا بکاء شدیدا کله علي اکبر جنازه کوزه شوله کله اسنه کوز شول دغه جمله حسین کړې دی ګریه یې وکړه خو کله میرنۍ جنازه کله رسی فبکا بکاء عالیا حسین دشمن منځ کې اسک اسک اواز ته وژړېدلو ویلې به ژړه نن نه کوو نن واوره وی ام البنین تا لاسونه کلاو کړو خو میړنۍ د ځان سره غار نه بستلو څه بچوه سترګې وغړو وی ما غوښتلو زه مور و خو کله مې لاسونه خلاص کړو سترګې مې غړولې لېرې نه ذوالجنا باندې حسین سرور ما دې سترګې وغړولې نه تاسو پوه نه شولو تاسو پوه نه شو زه دا خبره کلاو کړو ما سترګې غړولې او د مدینې ښځو ما ویلو څه زه خپل عباس زوی نه لاسونه تاو کړو خو کله مې حسین زوی وکتلو ما لاسونه تاو نه کړو مدینې ښځې ورته وي خیر دی زوی ده تاو به ده کړي وي نه او د مدینې ښځو ما ځکه لاسونه تاو نه کړو څه ما زړه کې دا راغلو هسې خو نه وي حسین کله زه کتلي وی څه ما عباس نه لاسونه اخري ټایم کې تاو کړو حسین زړه کې دا تیر شوي وی ای کاش ما مور زهرا مدینې کې وای ما داسې لاسونه تاو کړي وی لکه څرنګه عباس نه مور تاو کړو ما لاسونه ځکه تاو نه کړو ما حسین حیا وکړه بیا درته مقتل کې ذکر کوم څه بیا د علي سترمنې لور څه کار کړی دی خو دا یوه جمله شوله ما حسین زوی نه ځان قربان کا خروک جنګ وکړه مور وصیت خروک جنگ وکړه دویمه جمله واوره جنگ صفین دی تاسو د خبرې اورېدي زه غلطه نه ذکر کوم یوې جملې سمکار دی وي څه میړنی راغلل مالک اشتر ته مالک اشتر د علي د فوج کمانډر دی ورته وی څه مالک ما د پر خپل بابا ته سفارش وکړه څه ما ته د جنگ اجازات راکړي جنگ اجازات مالک لاړ اجازات میلاو شول می څه میړنۍ کله سور که د 1100 یا 1200 کالو دی څو کالو دی 11 یا 12 وړوکی دی دا څه سن دی نوجوان دی خروږي سور که د دې دپاره څه نظیر نشي ورپی خروږ نقاب وویلو میدان ته روان شول د عربو دستور داو څه جنگ به تن په تن کېدل یو یو به رووتلو کله جنگ شروع شول میړنی تلوار گذار کی هغو فوجیانو کې د آواز بلند شول او د لښکر خلکو دا خو علي راغلی دی خبرې شروع شولې تن په تن ویلې دغه تلوار گزار علی په شان ده و دغه میدان کې آس بودلو علی په شان ده و ټول کارونه علی په شان ده و دا خبرې شروع دي دې ټایم کې فیصله نه کېږي چوک د وي دا خو وړوکی اوړکی دی دا څرنګې علي کېدلی شي وي نه ده پوهېږو یوه کاس څټ نه اواز وکړو زه درته طریقه ښیم که غواړو وپېژنو دا علي دی که علي نه دی یوه طریقه دی څه طریقه دی
عربو کې جنگ یو کس په جنگ کول وی ټول ورباندې حمله وکړو چار چاپیرنا که علي وی کا واپس نسی کا نو راستا کیږي که بیا علي نوی بل چوک وی کا په جنگ پریږدي وی څلور طرف نه فوجان راغللو دغه ورکې د بني هاشمو اونګې مانځ کې ګرځي تاویږي نو چار تغي ورستا د نسی دی ټان کې ټولو لخر ورستا شولو دا خو خپلا علی میدان ته راغلی دی دا بل چوک نه دی دې ټایم کې ورستنه آواز وشولو او د لښکر خلکو علی ورستا ولاړ دی دا دما جیګر دا دما شیر دا دما زوی عباس دی دا دما شیر عباس دی ما باس تاسو یو پس راشه څټنه ورته د میړني د مالک لښکر نه امام ته خلصوي اولا خروج جنگ یې وکړ یو ځلې بیا ورستوه میدان ته یو ځلې میړني مخ دې سترګې وغړولې مخ یې ته وکړ لښکر ته انه زخر للحسین دا د ما حسین ذخیره د کربلا دپاره دا کوم جنگ پاتې دی دا به کربلا کې میړنی کی دا دویمه خبره شوله هغه کوم یو مراد و د میړني څه باب المراد وګرځېدلو هغه کوم یو حاجات و څه باب الحوایج وګرځېدلو دا دویمه خبره لغوندې درېیمه جمله واورو کله لسم شپه شوله لسم شپې ټایم دی چار چاپیر د خیمونا حسین پارا لگی دیده بس لغوندې ټایم دی څو ګنټې ورسته به ما او تاسو دی عظیم شپې ته لاړ شو ای کاش نندار کوڅه نن څه شپه دی میړنی د حسین خیمونه چار چاپیر تاویږي نیا خیمو کې ټول مطمئن ناستی ټول خوشحال ناستی وړه وړکیو آرام و سکون سره دی ویلې خیمونه د چار چاپیر میړنی تاویږي یو ټایم کې زهیر راغلل عباس تاوی عباس خپل بابا علی و خبره یادوم څه خبره دی زهیر پاره ټایم دی خو چونکې تا د ما بابا علی نه ما واخیستله ادب تقاضا دا دی چې تا خبره واورم وی څه تا ته پاته شته دی کله څه د تا مور ام البنین سره علی واده کول عقیل ورور تی څه ویلو انظر فی العرب امرأة یوه داسې ښځه ما دپاره وګوره عربو کې څغه شجاع خاندان سره وي غا بهادر خاندان سره تعلق لري ولدتها الفهولا بهادر خاندان وي ما دپاره داسې کورنی وګوره څه زه سره هغې ښځې سه واده وکړم څه دپاره علي نبي لتلد لي فارسا شجاعا تا دا څه ما دپاره یو میړنی زوی دنیا ته راولي تاسو نه تپوس د وکړو یو علي چېرته تمنا خدای نه علي هغه دی څکه چیرې علم دی علم افتخار دا دی څغه علي سره دی که شجاعت دی هغه د علي افتخار نه دی د شجاعت افتخار دی څغه علي سره دی سخاوت جام فخر کی علي سخی دی ټول څوره کمالاتی لیکن یو شی علي غوښتی دی لتلد لي فارسا شجاعا ماته یو جوان زوی راکی یو بهادر زوی راکی کلی دا خبره وکړه ویڅ میړني یو ځلې اس باندې هغو خیمو سره تاو شول د خپل هغه کوم سور رکاب هغه تسمې وشلولې اتشجعني یا زهیر ای زهیر ته ماته شجاعت راکې لرأيتك ما رأيت قط زبتا تا دسې څه وښیم څه تا به نه وي کتلي تا ته به زه هغه جنګ وښیم څه تا جنګ نه وي کتلی
ویڅ دی ټایم کې دشمن طرف نه حمله وشوله میړانه تاو شولو میړانی جنگ شروع کو لسم شپې باندې کله جنگ شروع کو څه مقتل د لکی علی زورور زوی اتیا کسان فنار کو بل تاریخ بھی 800 کسان یو ټایم کې سترګې پریوته یو کاس نماده مارد دا مارد هغه د امام حسن مجتبی علیه السلام جنگ کې آس پټ کړی دی د امام قاتل دی کله وخت المارد مخکې راغی وی میړانه مخکې راغله ورته څوی مارد نن بزتا توري سره نه قاتلم زبتا خپل نیزه سره قاتلم علی سوډا ورزي هغه خپل تور نیام کې چیخ لاله جنگ شروع شولو مارد کله د تیر د هغه نیزه گزار وکړو میړنی نیزه راواخیستله هغې خپلې نیزې سره مارد باندې حمله وکړه ځمکې ته راوستلو ځمکې ته راوستلو واپس راوګرځېدلو زهیر صبر وکړه شپه تېره شي صابې د دې شیر جنګ بیا کربلا کې وګوره د علي شیر جنګ سبا وګوره دا شپه تېره شوله شپه تېره شوله کله دا قافله مدینې کې وه والي دربار و والي دربار کې کله اوازونه اسک شولو کله دا قافله دغه د بني هاشمو کسان ناوتلو دې ټایم کې میړنۍ توره روغلله ما باسه وروره وی قربان مولا یا خو مدینه دی کاربلا نه دی تا جنګ کاربلا کې دی کله هور د حسین لښکر مخکې ودرېدلو کله څه هور امام نه پرېږدي دسې د وی سکلا ہور نہ پریگدی یو زالی اسا پورے عباس خاموش تھے علی اکبر خاموش تھے حسین اور ہور مانس کی خبریں دکی گی خکلا صدا حسین کافیلے نہ دا درو کا لوارے ورمنی دا شرع آواز اونچا چھولو یو زالی میڈانی مخ کے کلام چیخ للو توری راو خللا مولا اجازت رکا ما باس ورورا صابر کوا کاربلا اللہ اکبر دا مور وصیت کربلا دا علی وصیت کربلا دا ولی دربار کے جنگ کربلا در ہور سارا ملاقات جنگ کربلا دا لسم شپے زہیر سارا ملاقات کربلا 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 کوم یو مراد و څغه امیرانی پورا نشول باب المراد شولو ډېرې خبرې وې ما پرېښللې بس هغه مراد درته ذکر کوم بیا ما خدای مال کوم یو مراد و کوم یو حاجت و ویلې کربلا کې حسین یوځي کې ډېر مشکل کې راغلی و ډېر مشکل کې حیران پاتې و خدایا څرنګه جواب ورکوم د هغه وخت روایت وی څه کله دوا کسان پاتې شولو یو حسین د کربلا شاهنشاه یو میړنی عباس علمدار کربلا کله دا پاتې شولو وی دی ټایم کې میړنۍ سترګې وغړولې د ورور غریبي وکتله برداشت ورنه نه کېږي راغلل ودرېدل د تاریخ جمله دا دی وی میړنۍ خپل لاسونه بان کو مولا اجازت راکا ویڅک حسین کله دا جمله واوریدله میړنۍ پاسه ناکس خپو پورې وکتل ګریې وکړه وژړېدل ورته ویڅ ما عباسه وروره ته خو د ما لښکر علمدار یې ته د ما لښکر علمدار یې ویڅ یو ځل میړنۍ مخ ته وکړو ښي طرف ته ګس طرف ته ورته د وی مولا زه د تا د لښکر علمدار یم ما ته ووایه د ما لښکر چېرته دی ما خو لښکر نشته دی حسین حیران شولو حسین
مشکل چاہل کو ازادارو جملہ بغور ساورو ما جملہ تاسو دا پارا دے دا انم مزدگار دے اگا وریز دے تشپیگا میمام دویز تاسو یومن حسرا فیہ الحسین انم وریز وشا حسین محاصرہ چار چاپیر دشمنان رتوش ولو آخری وقت حسین دے بیت کلا دا خبری وکا حسین حیران دی خدایا زت جواب ورکو دا حسین مشکل یہ وڑے مشوم حال کا دا حسین وڑو بچیو حال کو بیت نا کلا دا خبری دکیگی آواز وشو الاتاش 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 کلا دا نراد حسین خویگو دراغلا حسین خوشحال شولو خدایا ادما مشکل شولو وی خامیرانیا کغور جان تلار شا دتا میدان علی اکبر والا میدان ندی دتا میدان دا قاسم ندی لارشا وڑو اوڑ کی تگی دی غود پارا اوبر اوڑا مینی مینی سر آورو درتا ذکر کون یو قدم وی کلا دا خبر وشولا وی خاٹیک دے وی عباس راغللو دا وڑو اوڑ کیو خیمیتا کلا عباس ترگی وغڑا ولی وڑا وڑا مشومان آغی خپل شکم آغو خورو بند لگا ولی دی الاتش توی عباس توی عباس تزندائی نخیموں کے بچیو دا حالات آوازی وقت ساکینہ وی قربان عمو جان خپل مشکای دراوڑا مشکای راوڑلو ازادارو وی کلی مشکای راوڑلو میڈانی پا غاڑی کی کلا آچی امو جان لغوندے راٹیٹ شولو لغوی نو راٹیٹ شول دسے دغ کربلا میدان کے وڑے ورمنے خپوتا میڈانی جان ورزولو ازادارو مخیطاو کا مدینے تا امارے تا کلا سم مدینے نا رخصتا ولو اتاما تاویلی سمادرانا زویا بے وفائی ونکی خارو کا وفا وکا سترگی وغیرہ زائدت سرنگے دس پلیوری نے بہت علار دے ازادارو وی سور پی خاڑی کے مشکے واچا ولو کلائی مشکے واچا ولو میدان پلور روان شول کلا میدان تسی وڑی ورمن ٹول بچی رجامکو کلی رجامکو ورطا دیوا جملہ کی ازادارو غور سرواورو صدا ورطا بھی او وڑو مشمانو دینا ورستا الاتاش نارے اونوائیو دینا ورستا اونایو چو متگیو ویل دما امو جان میدان تروان دے اللہ اکبر ملنے میدان تروان شولو فیت فرات باندے یو روایت مطابق چالور زلا کسان چغا غشی ور سرابی ویلار دی بل روایت دسوی لا زرا کسان ویلار دی ملنے کلا روان شولو شپیگ حملی وکی وی فرات نا چورا فوجونا دی غی ورستا بودللو کلا ورستا لڑلو ٹولو نا پہلا میڑانے آس او بودانا بستلو کلی نا بستلو پہلے مشکوا چولو ازادارو مشکی رڈاک وی تبیلا سنو کی اوبر آوا خستلے کلی اوبر آوا خستلے تاسو بو خبر دیر اوری دیوی زدر تا دا علی وسیعت بیان کو اکلت امیر المومنین آخر واخشولو آوازی وکا ٹول راشو کلا ٹول راغللو ٹولو تی وسیعتونا وکو گئی آواز وکا سا ٹول لارشو کلا ٹول لارلو آوازی وکا ما عباسا زویا راشا کلا عباس راغللو سنیک دے راشا زان سی خرو غاڑ بستل لاسی عباس پل لاس کے چیخ للو بی آواز وکا ما حسین زویا راشا حسین نیک دے شول عباس وی سما سوچ کا ولو سا علی با او ما تاوی صد او ما حسین زویا عباس وڑو گئے دے دام پتا وس پرلو خو علی یو بل کار وکو آوازی وکا ما عباس زویا لاس رمخ کے کا حسین لاسی دا عباس لاس کے چیخ للو کلی چیخ للو ما عباس زویا ما حسین تابان دے وس پرلو ما حسین تابان دے وس پرلو ولدی
اذا دخلت فی المشرعہ کلت صدفارات اوبو کی ناوزی بیا لا تشرب الماء بیا زویا اوبو و نسخی و اخوک الحسین ادشاہ ورور حسین بدنیر دیوی خدا اوبو و نسخی ازادارو یود علی میرانی اردوا لسنا اوبو لسنی اردو لسنی خالی اوبی تالی کی ازادارو بیچم میرانی روان شولو میرانی کل روان شو مشکی روا خستل ملیه بی وچول مٹکی وچول نا وی میرانی مشک روا خستل د آس ورمیگه اور خپل مخ کے حصے کی چیخل خپل دا زنگانون یاردوا راگرد کو خدایا زروانیوں حسین خیموتا دا حسین وڑ وڑ یتیمان تکی دی خود پارا دا اوبورو ازادارو دا میرانی نشان پاسا دی نشان دا اوچات کی گی علی سطر منا لور خیمی کی بلار دی حسین دا گوری کلا دا حسین چیلی کلا دا پاچی کلا دا چیلی کلا دا پاچی ازادارو دیر سخت مقام دے دا علی سطر منے لور سترگی غڑی وڑی ورمنے ٹول یتیمان رجا مکو ورطا دوی تاسو امین اویوزا دعا کن خدایا دا مامو جان میدان تلار دی مامو جان واپس راشی وی ازادارو میرنے روان دے وی دی ٹیم کے عمر ساتھ آواز وکو حسین خیموت آدر سرا اوبا ونرسی گی کلی جانگ بس ساخشی وی سے تلور زرا آگا تو تیرو کسانو دا غشی و برانونا شروع کو تاسو سوچ وکلون دے ازادارو ویسم میرنے روان دے مشکی لاس کے نیولے دے اقبان دے خپل خپے یخی دی یو ٹیم دا سے راغلل دا علی ساترمنا لوروی ماستر کے غڑا والے دا علی گران زوی میرنی نشان یود علی کش ولو اللہ اکبر و نرسیلو ویچا دا میرانی نشان ٹیٹ شولو دا علی ساترمن علور گابراو شولا ہو یوز علی بیا دا میرانی نشان آسک شولو صدوی او دا ماخی مٹا کچھیر تنوے زا حسین نا دفاع کن دا اوبا برسو ویلو بندے میرانی نشان بل طرف تا جانگی شروع کو جانگ دو گی یو بلد سے وقت راغ لنو وی نشان بیا ٹیٹ شولو بیا یوز علی دا علی نور زربان خدا کوئی گی خدا سے وقت راغلل ازادارو دا علی گران زوی بلا گول لستا جدا شولا کلا جدا شولا ویس میرانی سوکو خپل خپے کے آغا نشان علم ونی وللو اسی نبی سما خور خفاشی اسی خو نبی وی ازادارو کلی داکار وک دی ٹائم کے روان دی سی مزال دکی یہ ٹائم کے عمر سات آواز وک ہور ملا عباس یا روان دی اور ملا عباس یا روان دے دی خود وینے مچو نہ پئے گی وینے خیمو طرف روان دے اور ملا سترگے وغڑا ولی وی اب عمر ساتھ زد سترگے غڑاؤں دا میرانی سارا یو قیمتی شہد دا دا مشک ورنہ نبی خستے میڈانے جنگ نہ کر رہی ازادارو دیر مافی سارا دردویو ویدی ٹائم کے قلعت سے دا یزید دربار کے اور ملا ملعون رو اختل کو کلی انامونا ویرکولو نو دی اور ملانی تا پوس وک اور ملا ما تا ہویا تا کاربلا کی چکڑی وو ویچا او یزیدہ ما دری غشی کاربلا کی چالا ولی دی دری غشی ما سراو یو غش آغا وقت وو کلا حسین شپیگو میاشتو قرآن میدان دراولو اللہ اکبر یو دا شپیگو میاشتو ازادارو یو آغا وقت و کلا ما دا حسین دا سینے نشانہ واقستلا وی بلا کم وقت و وی بلا آغا وقت و کلا ما عباس سارا مشکے دا ساکینہ وقتلو عباس ٹول امید وری ورمنی مشکے وہ ما بیاد سوکو خشم پریخللو کلم لیندینا پریخلل تللو ازادارو مشکی وادے ولاگی دلو کلم مشکی
مشکی باندې ولګېدلو وی څه عباس مخ تاو کو اسمان ته پروردګاره عباس مراد کوم و نه مراد شول عباس حاجات پورا نه شولو دې ټایم کې آزادارو تاسو نه زه تپوس کوم ډېر غور سره جمله واورو وی څه میړاني کله غشه وکتل څه دي مشکی باندې ولګېدلو اوسه پوری جان کول وی آسی راتاو که بیا میدان طرف ته میړانی تاسو میړانی یو غیرتیانو تاسو د ما خبرې باندې پوهېږو وی میړانی آس تاو کو آسی کله تاو کو آزادارو څلور زره کسانو غشیو باران شروع کو وی څه د میړانی بادان باندې یو غشی لګېدل یوه ځیبې درې غشي لګېدلو وی څه کله دغه آخري وخت نشي پاتې کېدلی دې ټایم کې وی میړانی سار باندې ورسته راګزار وشولو الله اکبر روان دې بیا د کوشش کی خو کله چې د میړانی سترګې باندې ګول راغللو غنا ورسته وشه میړانی کوزه نه راکوزېږي زه تاسو نه یو سوال کوم تپوس کوم میړانی اردوې ګول دستې ځمکې ته راغلی دي میړانی بلاسو دی بېطاقته دی نشاني کوز دی خو ازادارو بیبي ورمنه واعظ خوب کې وکتلو ورته وی واعظ ته د ما میړانی زوی ماتام ویلې نه کوي وی څه زه خو د بیبي ماتام کوم کله میړنی خیمونه تلل هغه ما بیان کړی دی کله هغه جنګ کړی دی ما بیان کړی دی کله هغه د فرات ته نوتی دی ما بیان کړی دی وی ما دا مراد نه دی دا هغه مصیبت ما مراد نه دی وی بیا د کوم مصیبت دی وی وایزه آزادارو ته ما پیغام ورسوه څه کله عباس میدان ته فرات ته تلل څلور زره غشیو ولو کله ما میړني زوی لسونه لس بادان کې نه وو ټولو حمله شروع کا میړنی بادان پاراو ګولو نه ډاک وو ته ورنه تپوس وکړه څه کله چوک عرش نه فرش ته رسي پهلا د لاسونه لګي آزادارو وی دا واعظ لما عباس دا مصیبت بیان کا کله اکبر ځمکې ته راتلل لاسي ولګول کوزه راغی کله لاسی ولګول کوزه راغللو خو واعظ ورته ویا کله ما میړانی زوی ځمکې ته راتلل بادان کې لاسونه نه وو بادان یې غشیو نه پیرلی وو میړنی کله ځمکې ته راغلل د میړني تانه ځمکې باندې نه وه ځمکې نه پاسه وه کله حسین ته دا پیغام ورسېدل آزادارو حسین ذوالجنا باندې سوور شولو آخري جمله آزادارو کله حسین سوور شولو تاریخ وی وځای کې حسین ودرېدلو ذوالجنا د مخکې نڅي کله سترګې وغړولې وی کتلو د ورور ګل دسته ځمکې باندې یخي دی وی اوچاتېږه خاروږي څاپ کا لغوندې مخکې لاړلو وی پیڅ وکړو آزادارو کتلو بلا ګول داستا غي خارو غصاب کا سینې پورې ونیولله میدان ته کله راغللو آزادارو وی حسین کله خیمو نه ووتلو نو حسین به کله خیمو ته واپس شول بیا به کربلا میدان ته راغلو بیا به واپس شول ویلې کله څه میړنی کوش ولو نو ظالمان ډاډه شولو حسین غریب شولو حسین مظلوم شولو حسین راغللو آواز یې وکړ پات میرا بس جان میدان کے شور شول نن بکاسا حسین پاتی بے ورور شول حسین ورورا ماتا دا دشمنان پیغارونا کی زا حسین بے عباسا شولو ما عباسا ورورا سات سخیموتا دا بوزوں ازدارو ویز حسین عباس ملی لاندے لاس کو غاری خیموتا یوسی ما عباسا ورورا تسا ماسا مداد وکا وی ما آکای یو خواهش مدر نده چیر ماتانا چه ندی وقتی وی چه خواهش دی وی چه ما گران ورور ما خیمو دایو نسی ورورا ویلی وی ورورا تا پاتا دی ما دا پارا غاڑی کے مشکے وریری خبلا چاولی بود اللہ اکبر وی خیر دی ورورا
वीना मागराना वरोरा जसाकीना दस्तर की नशम गड़ो वीमा बासा वरोरा साखी मोता दयुसन टोल ओढ़ की इंतजार दी साकीना दी नवरस्ता वशदर ना उबन वड़ी बराबर मन बता लगे उबन वड़ी वीना मागराना वरोरा मा प्रेग दावा मैदान के वी आजादारो वी कला मदीने न दगा कारवान तललो का अली कदर मने ज़ौजे उमुल बनीन अब्बास पल जान सरगार न बसलो वी सकला आजादारो दी टाइम के मिरानीख पे रगार दे के वरोर वरना तापोस की माँ अब्बासा वरोरा वेले वी मागराना वरोरा हुसैना वो शचा तलारशा मैदान के तफिकर वन के वी वेले वरोरा वी तमस्तर के दगड़ा माता खला ग्राना मोर लसुनी खिलाफ करी दी जावशा आजादारो हुसैन पहला साल जमीरानी निशान रवा हसलो बस आखिरी जुमला दे अनम्मा स्तिगार दे बियापा जिंदा बे का जिंदा नबी आखिरी जुमला दे वी आजादारो वी मिरानी निशानी रवा खस्तलो वी बड़े वर्मने ठोल राजामाकू मिरानी लका ऊबरा ओढ़ले अल्लाह अकबर स्तारगे दगाड़ी विच कला हुसैन राग ललो कला वड़ा वर्मना वर्ता मख के रागला बाबा दी उनबिलु समूता कियू दी उनबिलु समू मशके शुलो पहला सवाली वक बाबा जान ताखो निशान रावड़ निशान चित्र शुवलो ताखु निशान रावड़ निशान सितशवलो वी हुसैन वर्ता जवाब वेर नकसी व कुबास्ता जुमला वावरा नोर बदरता बिया रुबई के ज़ाकिर बयान की वी कला हुसैन राग ललो चाखी में ता आगे खीमे ता राग ललो सकुम दा मिडानी खीमावा कला खीमे ता राग ल टोल वर यतीमान वर पसीदी अली सातर मन अलो रुआ तला टोल बीबियान रुआ तले हुसैन खीमत अनावतलो सही वकूदा मिडानी अब्बास तखीमे आगा पड़ी खलास गु आवाज को इमें चेक लगा टोल पॉइंट वालू आवाज ऊंचा चलो वाह अब्बासा ओ दबा वज़नुमा उरोरा इन्ना जनाज़े ताब रसी न बस्तानी
متمیان حسین کلا یا حسین 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 میں خلاص یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین او دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے وینا مبارک پسبینو لے جو ساگا ٹالائے دے دادا کارا شمیرا لے جو ساگا ٹالائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شورو پریشویلا سونا دے دادا کارا شورو پریشویلا سونا دے پہائش دادا نعمت الخورو گردونا دے پہائش دادا نعمت الخورو گردونا دے وزر نشان رورا پورو ساشا والا دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے گلا وانا کے گرانا اورورا گرسا جلیا گلا وانا کے گرانا اورورا گرسا جلیا اولانا کامی پتورو خورو نلوی دلیا اولانا کامی پتورو خورو کلوی دلیا دوارو ورکو مجمغا خوکینی ولد دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دادا کارا شمیرا ورونا والا ورکیبا مخیلانا خلیوی ورونا والا ورکیبا مخیلانا خلیوی بساکینا رکیا بلست نسنی ولیوی بساکینا رکیا بلست نسنی ولیوی سمیرا نجبا وپرستا ولد دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے خیرو کیا دعوایا یاد فرد درسر جلے رو کیا دعوایا یاد فرد درسر جلے وی مسارا نارا جانو تاکی خویا ولائے وی مسارا نارا جانو تاکی خویا ولائے وی مساکے نامنے بسلام وایا گاجے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے دادا کارا شمیرا نورو دلوی دلائے دے ویرو جاتا وایا یاسا فرد درباشلائے ویرو جاتا وایا یاسا فرد درباشلائے وی مسارا نارا جانو
Parachinar.
सत्र माजन ظلم ये जोदा को बिला वैनश्वा बुरा करना चा बिला वैनश्वा या हुसैन या हुसैन या हुसैन बार मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे तकबीर नारे हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत नारे जज़ाकल्लाह बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत पर ज़िंदगी न जान मिशन